ملګرو که چېرې تاسو په معاشره کې خپل عزت جوړول غواړئ یا ځان د بې عزتۍ نه بچ کول غواړئ نو یقینا یو څو ذاتي مشورې درته درکومه په دې باندې عمل وکئ انشاءالله تاسو به په معاشره کې یو ښه شخصیت ولرئ یو ښه عزت به په معاشره کې ولرئ ګرانو کتونکو دغه زما پرسنل ایکسپیرینس دی یعنی زما ذاتي مشورې دي ما په خپله هم په دغه خبرو باندې عمل کړی دی او زما فرض جوړیږي چې تاسو سره هم دغه خبرې چې کوم دی شریکې کړم په دې کې په اول نمبر چرې به هم د کور دننه خبره بهر چاته نه کوي یعنی ستاسو د کور د چاردیوالۍ دننه چې کمې خبرې تیریږي کم کارونه تیریږي هغه به بهر چاته نه کوي یا به د خپل کور والا سپکاوی چاته نه کوي یقینا د دې سره د انسان ډېره زیاته بېعزتي کېږي څه کسان داسې وي چې هغه یو ټریک اپلای کوي په سړي باندې هغه ټریک استعمالوي هغه هم درته وایم دا کسان به تاسو ته یو د دروغو کیسه وکړي د خپل کور په چل باندې په طریقه باندې ستاسو د خولې نه هغه خبره چې کوم دا ویستل غواړي خو د دوی په خبره کې بالکل حقیقت نه وي د دوی غرض او د دوی مقصد چې کومه دی صرف او صرف دا وي چې ستاسو د خولې نه ستاسو د کور دننه خبره وباسي او بیا یې بهر چاته وکړي که ستاسو یو هر څومره هم قریبي دوست دی ستاسو یو ډېر بهترین دوست دی رازدار دوست ته هم دا خبره مه کوئ ولې چې رازدار دوست هم په چا باندې پرده نه راچي هغه به بل رازدار دوست لري هغه ته به دا خبره وکړي او ستاسو به دغه شانتې هغه راز چې کومه دی هغه فاش شي او ستاسو هغه د کور دننه د کور د چاردیوالۍ دننه خبره چې کوم ده هغه به بهر ته وځي ټوله دنیا به په تاسو باندې خبر وي یو بل ته به پټ پټ په غوږونو کې لګیا وي ستاسو خلاف به هغه خبره چې کومه ده چلیږي په معاشره کې ستاسو ورسره ډېره بېعزتي کېږي هر سړی به بیا تاسو ته سپک ګوري په دویم نمبر هر وخت په یو ځای کې اویلیبل مه اوسېږه که یو ځای کې د ډېر ضروري کار نه وي ته په هغه ځای کې هر وخت موجود وي بلا ضرورت بلا وجه نو بیا به خلک تا پسې خبرې هم کوي او ته به ورته وزګار ښکاري اکثر به بیا وایي چې دی خو وزګار خیل دی د ده هېڅ کار هم نشته دی ځکه دی په هر ځای کې موجود وي او لکۍ وایي دی چې کوم دی دی سمچ دی په هر ځای کې موجود وي نو دې د وجې نه هم ستا عزت چې کومه دی ډېر زیات کمیدی شي که چېرې د ډېر ضروري کار نه وي هلته کې هر وخت مه اوسېږه بل خدا نخواسته که چېرې ایمرجنسي وي یا بل داسې غم ښادي وي په هغه کې به لازمي حاضر اوسېږي ولې چې دا هم ډېره بده خبره ده که یو ځای کې ایمرجنسي وي څه غم ښادي وي ته په هغه ځای کې موجود نه بیا هم تا پسې خلک خبرې کوي خو فضول به په یو ځای کې نه کښېنې او فضول به په یو ځای کې نه اوسېږې د چا سره بیا دې د وجې نه ستا عزت ډېر زیات کمیدی شي او خلک به تا پسې خبرې کوي په دریم نمبر چرې هم د بدعمله خلکو سره مه کښېنه یعنی د نشیانو سره مه کښېنه د غلو سره مه کښېنه یا داسې قسم نور د بدکاره خلکو سره مه کښېنه ځکه که چېرې بیا ته په لاره باندې روان وې نو خلک به یو بل ته لګیایي چې دی هم بدعمله شوی دی او د داسې قسمه بدو خلکو سره کښېني نو په دې وجه باندې هم ستا عزت ډېر زیات کمیدی شي او ته چې کومه دی د معاشرې د وجې نه سپکېدی هم شي مثال به واخلو لکه فرض کرے یو ام دی که چېرې موږ یې خوږو څیزونو سره واچو یعنی په چیني کې واچو سرکتې جوړه کړو هغه به خوږ شي یا د دې برعکس که په هغه باندې مالګه موږ واچو یا هغه چې کومه دی په اچار کې واچو هغه به تریخ شي دغه شانتې ستا مثال هم دی همیشه د ښو خلکو سره کښېنه لکه فرض کرې یو بل مثال به زه درکړم که یو انسان په ډیران باندې کښېني ټوله ورځ په ډیران باندې تیره کړي او د ډیران سره یې لګاو وي نو هغه چې کله پاسي کله روان وي نو خلک به اکثر هغه ته وایي چې ته په دې کم ګنده ځای کې ناست وي چې تا نه داسې قسمه ګنده بوی ځي او ته ټول سا په څښایي یا د دې برعکس که یو انسان راشي او د عطرو په دوکان کې کښېني هغه نه به خوږ بوی روان وي بیا چې کله هم هغه انسان په لاره باندې روان وي یا کوم ځای ته لاړ شي یا کور ته لاړ شي اکثر به ورته خلک وایي چې ته په کوم ښه ځای کې ناست وي تا نه خو دومره خوږ بوی روان دی ته چېرته ناست وې ته کوم ځای ته تللی وې تا کوم ښه ځای چې کومه دی ویزټ کړی چې تا نه داسې خوږ بوی روان دی نو ګرانو کتونکو مثال دغه دی که چېرې په ښه ځای کې کښېنې نو عزت به دې جوړېږي او که په بد ځای کې کښېنې نو د معاشرې د لاسه به بېعزتي هم سکې او عزت به دې هم کمیږي نو ګرانو کتونکو دغه وې زما د ذاتي زندګۍ متعلق یو څو خبرې چې دغه ما په خپل ژوند کې اپلای کړي دي انشاءالله تاسو هم دغه خبرې په خپل ژوند کې اپلای کوئ په دې خبرو باندې عمل وکئ کومو ځایونو نه چې ما منع کړی په دې ځایونو کې مه کښېنئ انشاءالله په معاشره کې به ستاسو یو ښه عزت وي او په معاشره کې به یو ښه یعنی روب داب ولرئ یو ښه شخصیت به ولرئ په معاشره کې نو دا ویډیو څنګه وه ستاسو خوښه شوه او که نه په دې باندې خپله رایه هم لازمي راکئ او مخکې به هم د ملګرو سره د عبرت په طور باندې شیر کوئ